والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د لوګر ولایت د افغانستان اسلامی امارت د طرفنا والی صاحب او معاون صاحب او ټول نظامی مسؤلینو ته د دې لوی عظیم فتح مبارکي وایم او مجلس کې چې څومره د لوګر ولایت دلګي مشرانو ولسوالانو نظامیان ناستی ټولو ته د دې لوی فتح مبارکي وایم. الله پاک دې دا فتح ورته مبارک وګرځوي او څومره شهیدان چې سوي دي الله پاک دې د هغو ټولو شهادت قبول وګرځوي. د الله د دین دپاره چې قربانۍ ورکړي د دوی مورګانو ته اولادونو ټولو ته د الله پاک صبر و اجر نصیب وګرځوي. الله پاک دې دغه مجاهدینو چې چونکې د مجلس کې ټول مشران ناست دي الله پاک دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې هغه یتیمان مو له یاده ونوځي او هر څوک دغه ذمهواري په غاړه واخلي چې د یو یتیم پالنه سر لننه په ځان لازمه کړي. انشاءالله داسې کور به لوګر کې نه وي نه افغانستان کې چې هلته شهید نه وي. نو مشرانو ډېر فکر مو وي چې اوس د امتحان زمانه راغله هر څوک به د ځان باندې دا لازم کوئ چې د دې یتیم پالنه په علمي میدان کې هم کوم، تربیوي میدان کې به هم کوم او مالی میدان کې به هم کوم چې هغه مو له یاده ونه وځي. ځکه د هغوی پلرونه بیا ډېر خوابدي کېږي، د هغوی مورګانې او د هغوی خپلوان بیا زړه کې ډېر ورته ګیله درېږي. موږ ته اوس د امتحان زمانه راغلې چې له یاده مو ونه وځي. ډېرې خبرې نه کوم ځکه موږ ته چې پاچاهي راغلم پاچاهي قانون هم دا د ډېرې اوږدې خبرې به نه کوئ. دا هم د پاچاهي قانون ده خیر الکلام ما قل ودل. مشران خو انشاءالله هسې پوه دي په دې باندې چې د پاچاهي په نظام کې خبرې هم ډېرې مختصر وي او دوه لنډې خبرې کوم. خیر د مشرانو ډېره قرباني مو کړې ده، صرف د تنبیه په شکل یې وایم. عمر رضی الله عنه حمص ته لاړه. په حمص دا د حمص خلک دې ته کوفه صغرا ویلې. د کوفې خلکو شکایتونه ډېر کول د خپلو والیانو نه. د عمر رضی الله عنه په ولایت کې د حمص والی چې و هغه سعید ابن عامر نومېده رضی الله عنه. نو عمر رضی الله عنه چې ورغی دا د حمص خلکو ته یې ویلي وي کوم شکایت خو به نه لرئ؟ وی لرو یې. وی کوم شکایت لرئ؟ 4 شکایتونه یې وکړل. عمر رضی الله عنه ورته ویل شکایتونه مو کوم دي؟ و یو شکایت دا د سهار دی وختي نه راوځي. سعید ابن عامر خپلې وظیفې ته وختي نه راوځي، کله چې لمر راوخیږي بیا مجلس ته راسي. وی یو. وی دویم دا د شپه چې سي هر څوک چې ورسي جواب نه ورکوي، پوښتنې نه چې څوک ورسي څه ضرورت وي جواب نه ورکوي. وی دوه. وی دریم دا نه په میاس کې یوه شپه یا یوه ورځ دی بیخي باندې نه راوځي. وی دا یې 3. څلورم دا ده وایي چې په میاس کې په ده باندې یوه ورځ په کال کې یوه ورځ په ده باندې بیهوشي راځي. عمر رضی الله عنه سعید ابن عامر راوغوښته. وی تا نه د حمص خلک چې اوس په سوریې کې یو مشهور ښار ده، وی تا نه د حمص خلک شکایت کوي. 4 شکایتونه یې وکړل. نو دی راحاضر که د خلکو په مخ کې. نو عمر رضی الله عنه ورته ویلي جواب وایا. سعید ابن عامر رضی الله عنه ورته ویلي وی عمره رضی الله عنه وی حیا راځي شرم ده چې زه دا جواب وکم چونکې په جواب کې من وجهین د ما مدح راځي. عمر رضی الله عنه ورته ویلي زه جواب غواړم که په هره طریقه باندې ته به جواب کوې. سعید ابن عامر ورته ویلي د اول جواب وایم زه ولې د ورځې لږ ناوخته راوځم، د ما کور والا چې د هغه مریضه ده زه وړه لمدوم په خپله باندې ډوډۍ په خپله پخوم بیا پس له هغه نه وظیفې ته راوځم. عمر رضی الله عنه ورته ویلي الحمدلله د مونږ په دې 20 کلن جهاد کې د مونږ مشرانو ډوډۍ خپله پخولې،
په سنګرونو کې ډېرې داسې ویډیوګانې سته الحمدلله مجاهدین به ناستو ډوډۍ به مو پخولې د سعید ابن عامر رضی الله عنه هغه تاریخ دا خو د سختیو وخت چې په یاد مو اوس مونږ ته د امتحان زمانه راغلی انشاءالله بیا به مشران نه ویروي ځکه علما دي انشاءالله د صحابه تاریخ به مرتن بعد اخرى ګوري باید مونږ ضرور و زمانه کې د علما د صحابه هغه د صحابه د خلافتونو تاریخونه وګورو لکه کرانویر سی بیرته به راپویاد سی کرانویر سی بیرته به راپویاد سی هغه خپل جذبې او ایمانونه به بیرته پې باندې تازه کوو وی دویم جواب د شپې نه راوځي وی ځکه ما ورځ د انسانانو دپاره کړې او شپه د الله د عبادت دپاره نو زه ځکه نه راوځم شپه د الله عبادت کوم عمر رضی الله عنه بیا ډېر خوشحاله سو او په میاس کې یوه ورځ ټوله ورځ نه راوځي وی ځکه نه راوځم یو جوړ کالي لرمه یو جوړ کالي لرم داسې نسي خدای نه کرده چې کالي مو هغه کالي وي که نه چې په جمعه کې یو جوړ کالي واغوندو د یتیم هغه شکېدلي کالي په کال کې یو وارې او ته والي صاحب معاون صاحب شیخ صاحب قمندان صاحب هره ورځ یو جوړ کالي وي چې بیا دې له یاده ونځي لکه مونږ د صحابه هم هغه د مونږ دپاره معیار حق ده وی په میاس کې زه یو جوړ کالي لرم په میاس کې یو وارې لنګ بدل کم هغه ومینځمه بیا هغه چې وچ سي بیا خپل کمیس وباسم هغه وچ سي نو هغې باندې ټوله ورځ ولګېږي چونکې دا سوریه او حمص هم یخ د زر وچېږي نه یخ وطن کې نو عمر رضی الله عنه ډېر خوشحاله سو څلورم دا ده وی په کال کې یو وارې ما باندې بیهوشي راځي وی هغه ورځ چې خبیب رضی الله عنه دار ته خیزوه زه هلته مسلمان نه وم کافر ومه نو هغه ورځ چې راپویاد شي چې الله به ما سره کومه محاسبه کوي ځکه زه هم په هغه کسانو کې وم نو هغه چې راپویاد شي هغه ورځ درد را باندې راسي نو د ډېر درد د وجې نه چې الله به ما سره کومه محاسبه کوي بیهوشي را باندې راسي نو انشاءالله زموږ دا څومره علما چې دي دا مشران دا ټول انشاءالله علما دي د دوی لپاره معیار د حق صحابه دي باید موږ مشران هر وخت کې د صحابه و تاریخ هغه مطالعه کو چې د صحابه و نقش قدم باندې تک هغه مو له یاده ونوځي دا یو دویم دا ده علامه ابن جوزی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی الشفاء فی تاریخ الملوک والخلفاء دی کتاب کې لیکي ولې یوه بادشاهي ختمیږي دوه شیه بادشاهي ختموي یو نه شکر د الله ادا کول یو نه عدل کول دا دوه شیانه دي چې بادشاهي ختموي مجاهدینو ورونو اوس مونږ ته بادشاهي الله په لاس راکړه که بقا یې غواړئ الله ته ډېر شکر ګزارۍ وکئ موټر تیز مه بیایي ملت سخت پې خوابدي کیږي دا اوس فیسبوکونو کې عکسونه وي هغلته موټر چپه سوی دښمن تیار ناسته دومره عکسونه یې را جمع کړي هلته ټانک چپه ده هلته موټر تر حد نه ډېر په کشرانو باندې امر وکئ موټر تیز بونه ځئ سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن رواه الطبراني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تیز تک د مسلمان حیبت ختموي د مشر سړي سره تیز تک هغه مانځه ته به تیز تک باندې تګ نه کوي خیر د مشرانو دا خبر ضرور خپلو افرادو ته ورسوئ افغانستان ته یې ورسوئ تیز تک د موږ حیثیت خرابوي ملت خوابدی کیږي ګرد ورته کیږي یو څوک په موټر باندې وهل کیږي ټکر کیږي د بیت المال موټر چپ کول کیږي دا یو ډېر مهم ده چې تاسې د عوامو نه پوښتنه وکئ چې ممکن چې ګیلم درته وکړي دا به درته وکړي خصوصا چې برکي و څاغ کې ګرځي ټول ګرد وي هغې کورونو ته ګرد ورځي یا داسې اطرافو ساحه کې کم کار ده چې د مجاهد تر نه ناراضه یې یا لږ تر نه خوابه دی موټر وی ډېر تیز بیایي خیر د مشرانو ډېر زیات کوشش وکړي چې ملت ته مونږ نه خفه نه سي دی ملت مونږ سره دومره قربانۍ کړې ده چې بیا ډېره معمولي هغه باندې مونږ نه خوابدي کېږي زړه تر ګل نازک ده یو وارې چې ګل داسې لږ مات غوندې سي هغه بیا مړاوي کېږي هغه بیا وچېږي پام مو وي چې ملت خوابدی نه سي دا د علامه ابن جوزی رحمه الله خبر ده کتاب الاغانی علامه اصفهانی کې لیکي یو ډېر غټ کتاب ده اصل کې د ادبیاتو کتاب ده داسې نسي چې موږ نه ناشکري وسي داسې نسي چې موږ نه عدل ونسي ولې عباسي خلافت ولې اموي خلافت نسکور سو
هم یو لوی خلافت و د هغې په نسکورېدلو باندې کفري دنیا ته ډېر واک ورغی چې موږ مسلمانان ورځ تر بلې ذلیل کېدلو دغه حالت ته راورسېدلو چې هر کافر په سر باندې وهلو. کتاب الاغاني کې لیکي وي د دې علت دا و چې موږ مصرفونه ډېر کړل. 2 کسان ول، یو حوشب نومېده یو عکرمه، ممکن دواړه تابعیان ول. د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه سره په جهادي لښکر کې دوی لاړل. دوی دواړه چې لاړل د نورو ملګرو څخه هیله کېږي چې هیڅ چاته هم د ویډیو اجازه نشته، موږ رسمي ملګري دي هغوی ویډیو کوي، وروسته به ټوله نشرېږي، انشاءالله ټولو ته رسېږي. ټولو ملګرو څخه هیله کېږي چې له ویډیو کولو څخه ډډه وکړي. حوشب او عکرمه مونږ په مباحاتو په فخر باندې، مونږ په نعدل و ناشکرانګۍ باندې الله پاک بیرته دا نظام رانه اخلي. ډېر فکر مو وي چې الله نه ناشکرۍ رانه وسي نه ناعدلۍ رانه وسي، نه داسې څوک په سب کې پرېږدو چې دغه دواړه کارونه کوي. ځکه دا ډېر مبارک وینو انشاءالله. ډېر جهادونه دنیا کې سوي دي، خو داسې جهاد چې خالص د علماو په وینو باندې ګټل سوی وي، یا د حافظانو یا د ډېرو مخلصو خلکو په وینو باندې ګټل سوی، هغه دغه انقلاب و. نو چې خدای نه کرده داسې نسي چې بیا الله هم د موږ نه ناراضه سي، ملت هم. د حوشب به هر وخت کې میدان د عکرمه نه ګټلی و، چونکې د دوی به د فخر په د مالو په صدقو باندې مفاخره کوله. داسې ورځ راغلله د عکرمه خبر سو چې حوشب خو په دې جهادي لښکر کې هر وخت له مانه مقابله ګټلې وي. نو راځه یو تجار راغی، د تجار ډېر وړه راوړل. دی ورغی د عکرمه، د هغه ته یې ویلې د تجار ته وي دا وړه په ما خرڅ که په قرض باندې، خو په 2 چنده قیمت باندې. وي زه در باندې خرڅ مې کړل. کله چې پې باندې خرڅ کړل نو د عکرمه راجیک سو وړې لامده کړل. خیر د مشرانو دې ټکي ته لږ ډېر متوجه سئ. وړې لامده کړل، خو دومره وړې لامده کړل، یوه کنده وه دشته، دوی جهاد ته تللي وو، دا وړې لامده کړل ټولې په دې کنده کې واچول. نو هلته د حوشب نر اس څرېده. عکرمه یوه ښځه اسپه پیدا کړله. دی د حوشب، چونکې حوشب به هر وخت کې دغه د مفاخرې بالمال میدان د عکرمه نه ګټلی و. نو هغه اسپه یې هلته هغه نر اس ته وروستله. نو هغه اس د اسپې پسې را روان سو د کنده کې چې وړه لامده کړي په دې باندې د پاسه واښه واچول چې چاته معلوم نسي. نو همداسې د اسپه راوستله اس پسې را روان و. نو د اسپه یې هغه ته ورګډه کړه دې وړو ته. نو اسپ هم پسې راغی. اس او اسپه دواړه په دې وړو کې ډوب سول چې دا وړې خیشته کړي ول. نو یو دم د عکرمه ملګرو چیغې کړې په جهادي لښکر کې، هلی د عکرمه په اوړو کې د حوشب اسب غرق سوی ده. چونکې صحابو دغه مجاهدینو ته دغه اعلان نادر و چې په اوړو کې اسب غرقېدل څومره عجیبه ده. یو د مجاهدین راووتل، هر چا کوشش کو چې دغه نادره معما وویني. چې راغلل اسب او اسب په اوړو کې خښ دي، راوتلی نسي. عکرمه او ملګري خوشحاله دي چې میدان مو وګټه، خو دغه یو الهي مسؤلیت و، داسې یو مفاخره وله، مباحاتو چې په اسلام کې حرام او ناروا و. ټول خلک راووتل، لرګي یې راوړل، رسیګانې یې راوړلې، کشوګیر یې کو چې اسب او اسب په لرګیو او په رسیو باندې له دغه وړو نه راوباسي. عکرمه بریتو ګرځېده، داسې عنواني ګرځېده چې میدان مې د حوشب نه وګټه. پام کوئ مجاهدینو، تاسې نم دغه مفاخره په موټرو باندې ونسي. خیر د په وړکي موټر کې ګرځئ. که تاسو وی ته ولې زرې کې راغلی، والله العظیم چې زه کومو ملګرو راوستلی یم د مشکلاتو په خاطر باندې. خیر د یو همدام شخصي د یو ملګري موټر ده، یعنی قسم په الله د مباحات نه ده، د مشکلاتو په خاطر ځکه مونږ هلته له ګرځېدلو ډېر. نو مسلمانانو ورونو
چې مباحات رانه ونسي داسې رانه ونسي لکه د عکرمه او د حوشب غوندې چې مسابقې په موټرو باندې وسي مسابقې په مال باندې وسي ځکه الله موږ نه بیا چې ناعدلۍ راغلله الله پاک موږ نه بیرته بیا نظام اخلي بیا چې بیرته بیا دغسې نظام ته ورځو ډېر وخت موږ ته الله دومره ښه زمینه مساعده کړې دومره ښه حالت الله راوستلی خو چې دا دوه ټکي وکړو چې الله ته شکرانګي او عدل وکړو قسم دغه امارت و خلافت به 100 کلنو 200 کلنو 500 کلنو 1000 کلن کیږي دغه امارت به انشاء الله د دې نه به نور مسلمانان رنګ اخلي موږ ته نور اسلامي نړۍ انتظار ده د نور اسلامي نړۍ دپاره به موږ یو مثال سو هغوی چې موږ وویني هغوی به خپلو وطنونو کې انقلابونه شروع کړي انشاء الله مسلمانان به خپله روحیه واخلي ځکه مسلمانان د دنیا دومره ناامیده سوي دي دومره د مظلومیت حالت کې دي ای علماو قسم په خدای باندې تاسې د دنیا د مسلمانانو دپاره نن معیار یې د مسلمانان د دنیا موږ ته امیدونه لري داسې څوک نسته ده چې دنیا مسلمانانو زړونه په یخ سي موږ ته په انتظار باندې دي انشاءالله د ټولې دنیا مسلمانان به د موږ نه بیا رنګ اخلي ډېر پام وي چې موږ نه ناشکري و ناعدلۍ ونسي عصبیت ونسي وطن پرستی ونسي اسلام فوق العصبیات اسلام تر قوم پرستی تر وطن پرستی پورته ده اول اسلام ده بیا د اول اسلام مطرح ده ولایت پرستی شمال پرستی جنوب پرستی دا ټول ورک کوي هر چا چې دې ته لمن وهله وهئ مقابله ورسره وکئ موږ د دې لپاره مقابله نه وه کړې موږ صرف د الله دپاره مقابله کړې وه دغه بیرغ پسې د مسلمانانو سترګې وتلې وې الله پاک نن موږ ته دلته حاکم ګرځولی دغه بیرغ چا نه پرېښوده دغه بیرغ سره خلکو عکس اخیستل جرم و په میاشتو باندې هغه دپاره زندان و الحمدلله نن موږ ته دغه رپان ګرځېدلی ده الحمدلله نن د دغه بیرغ حاکمیت الله پاک موږ ته راوستلی ده ډېرې خبرې نه کومه مسلمانانو ورونو خصوصا علما ورونو عمر رضی الله عنه وایي که په فرات بیالې کې یو په 100 میږه دریاب ته وغورځېږي الله پاک به د ما نه غوښتنه کوي بیا هم د یوه خبر کوم مشرانو خیر د خوابدي کېږئ به نه په باچایي کې قانون دا د خبرې به لږ وي داسې نه چې هماغسې مخکې یو ساعت زتي لګیا یو 15 ساعته د خطبه وي لنډې خبرې لنډ خپل مفهوم ویلل خصوصا مشرانو دپاره ځکه جلسې وي دا بیا دنیا ګوري دنیا دې تا کومه خبره وګوري نو زه بیا هم بخښنه غواړم کیدای سي د ما خبرې مږدي سوي وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین خو یوه غوښتنه بیا هم مشرانو کوم دلګي مشرانو تاسې نه یم کوم دغه خبر ضرور را سره ومنئ چې د هر چا متعلق کم یتیمان دي داسې وکئ چې کوم خانان مو ملګري دي یا مو خاص ملګري دي هر یتیم په چا باندې تقسیم کوي پلانکیه د پلانکي یتیم دي تاسو درې واړه تربیتونه به یې کوې علمي فرهنګي تربیتی او مالی به کوي خیر د کلګ وی کډوري دا په باندې تقسیم کوي ځکه تاسو ټول نه صحیح کولای ته چې په موټر کې کینی هغه یتیم دی لیاد ونوزي او هغه کونډه دی لیاد ونوزي د مور دی لیاد ونوزي ځکه وای سخت په دې خوا بدي کېږي ملت هم خوا بدي کېږي او د هغه چې بې پالنې پاتې سي نو الله هم خوا بدي کېږي یتیمان مې چې لیدل په موټر کې تېرېدلې ودې پېژانده چې دا د پلانکي موړي صاحب زوی شهید شوی ورته راکته سه په سر یې لاس تېر کړه الله پې خوشحاله کېږي خیر د علماو مجاهدینو د یتیمانو په حق کې ډېر کوشش وکړي چې هغه مو له یاده ونوځي الله هم پې خوشحاله کېږي ملت هم خوشحاله کېږي مور و پلار هم خوشحاله کېږي د هغوی به علمي فرهنګي ټولې هغه تربیتونه هم سوي خدای نه کرده چې بیا څوک ونه وایي چې بې د پلانکي مجاهد زوی بې لارې سوی و بې تعلیمه سوی و او داسې و لباس کې وګرځېږي چې د تا داسې وسکټو کالي وي او د هغه شکېدلی وسکټ وي شکېدلي کالي وي د الله په خاطر باندې چې له یاده مو نه وځي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده دا دومره وخت و چې خو مونږ روان ولو اوس مونږ الله امتحان کې واچولو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین